صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله ثاني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. حديث حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها رواية أصل كده حديث حضرت أسود بن يزيد رواية تابعين هذا عائشة بنا رواية أسود بن يزيد को अपना रजान की मेरा मुख्तसर तस्करा और तजमुना मकसूद दावे चिमुना दा सुहाबी हाल बयान को और मशहूर ताबी भी दावम हाल शमालू इसमें रजान की अनुभव हम बयान हो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बाज़ किताबों और बाज़ मुहद्दिसीन वरता दाला कबर करने सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीन अमूल मोमिनान आयशा कुल्लुम दे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दमूल में दे रोमान बिन्त आमिर बिन उवैमिर बिन अब्द शम्स हुज़ुनैन बिन सबीह बिन नहमान बिन हारिस बिन आनम बिन मालिक बिन कनाना पता कज़ा कि नबी अलैहिस्सलाम सरे दमूल द तरफ न रिश्ता होती तो प्लान द तरफ ना आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ बिन अबी कुहाफ़ा बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तय्यिम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअय पदीर बनी होती नमूर नबी उम्मे रोमान है निकाह मुतालिक दादी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सराय निकाह द हिजरतना दुआ काला मक्के शेव और वे रुखसती रुस्तु शेव और द हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा द वफ़ात न 3 काला रुस्तु निकाह शेव आयशा निकाह द हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रुस्तु शेव द खदीजा भी को वक्त के नबी अलैहिस्सलाम के निकाह के बल भी नवा और यो रवायत के राजी के सनोर काला यो के पिंजे काला राजी कले ची निकाह नबी अलैहिस्सलाम सरोफा नो मरिया शपक काला या वो काला सिर्फ निकाह जोशवा रुखसती जोशवा न काला मशहूर रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात नवस्तो हज़रत जिब्रील आला नबीना व अलैहिस्सलाम दरेखमो पर कपड़ा की और तस्वीर रहा
او دا د خدیجې بیبي د وفات نه وروستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها له عبدالله به ورته په دې وجه وي چې د دې خوريی و هغه عبدالله ابن زبیر نوم نو دا یې معاصي و نو په دې وجه ورته ووایي. او یو روایت دی ډېر ضعیف هم دی بلکې موضوعي دی چې ګنې دا په دې وجه باندې چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو ماشوم شوی او هغه بیا مړ و هغه وخت سره هغه نیم پیدا و یعنی پوره جسم یې نه و. دا ډېر غلط روایت دی. روایت اړو د سره نه دی چا هسې ویلي دي. نبي علیه السلام به ورته د ډېر محبت نه حمیره وي. حمیره د حمرا اسم تصغیر دی نو معنا به دا شي چې د سور رنګ میرمن. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کله وفات شو نو حوله حضرت خوله بنت حکیم رضی الله عنها دا د حضرت عثمان بن مذعون رضی الله تعالی عنہ بیبی و او پرشته کې د حضرت خدیجه رویره کې ده. نو هغه یا رشتہ دارو کې و. نبی علیہ السلام ته عرض وکړو یا رسول الله تاسو واده به کوئ نکاح به کوئ؟ نبی علیہ السلام وفرمایل چې ستا څه خیال دی چا سره به کوم نکاح یعنی ولې تاسو په نښه کړي دي چې داسې تپوس کې یا څوک دي داسې چې زما نکاح ورسره به وشي او زه به ورسره نکاح وکړم؟ نو حضرت حولې رضی الله تعالی عنها ورته نه تپوس وکړو چې تاسو کوم قسمه نکاح کول غواړئ چې تاسو کونډه زنانه سره نکاح کوئ او که نه پیغلې سره؟ نو حضرت خولې چې دا تپوس وکړ نبي علیه السلام فرمایل چې دا څوک دي ستا په خیال باندې کونډه څوک ده پیغله څوک ده؟ نو هغې وویل چې یا رسول الله په پیغلو کې خو ستا دپاره زما د ټول جهان نه خوښه جینۍ هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده او په کونډو کې حضرت سودا بنت زمعه رضی الله عنها دا زما انتخاب دی نو ستاسو څنګه خوښه ده؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې بیا زما تا ته اجازت دی په دې دواړو رشتو کې بالکل ته ورشه تپوس وکړه. بیا یو بل روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د حضرت ام رومان په ذریعه ورسېدو چې بیبي وه د حولې بنت حکیم د خولې دا پیغام. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام چې ورسېد نو ابوبکر صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله هغه وخت سره ورته دا تپوس وکړه چې تاسو دې سره نکاح اراده کوي نو دا خو ستاسو رویره نه ده یعنې زه ستاسو ورور نه یم. نو دا د هغه یو خیال و
تر دغه ساعته پورې د دې خبرې فراختي نه وه شوې چې یو دوست په شان د ورور هغه صرف په قوت کې په محبت کې کیدی شي دا یې رښتونه او د وینې ورور نه وي نه دا سکر ورور وي نبی علیہ السلام فرمایل انت اخی فی الاسلام ته خو زما په اسلام کې ورور یې یعنې ته زما د دین ورور یې دیني ورور مې هغه وی یا رسول الله بیا خو زما ډېره خوښه ده دا خبره ما سره خو غم شو چې ګنې دی به نکاح نه کېږي نو دغه نکاح بیا وشوه ولادت د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر صاحب لور ده ام رومان د دې د مور نوم دی د ام رومان لومبنی نکاح د عبدالله ازدي سره شوې وه ډېرې خبرې دي په حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د عمر باره کې څوک وایي چې د شپږو کالو عمر و چې واده شوې ده خو دې کې شک نشته چې په شوال کې واده شوې ده د اړوکې اختر میاشتې وي خلکو به وی شوال کې چې څوک واده شي کمې ښځې نو دا سپیرې وي نبي علیه الصلاة والسلام سره وی نکاح زما په شوال کې شوی وه نو خلکو به دا خبرې کولې عام طور سره زموږ مشرانو ښځو وی به چې په اړوکې اختر کې سپیرتوب وي لکه زموږ پښتانه چې دی نو هغه هم بعضې میاشتې ډېرې سپیرې ګڼي هغه یې د اسانو سین دا میاشت ډېره سپیره ګڼي ولې دې کې وایي حضرت حسین رضی الله عنه وایي شهید شوی دی او د هغې د وجې نو عایشې بي وفرمایل چې عجیبه خبره ده زما نکاح خو شوال کې شوې ده وړوکې اختر کې زما عمره بختوره خوړه څوک شته نه نبی علیہ السلام ته په یولسو بیبیانو کې د ټولو نه محبوبه بیبي زه یم د ټولو نه سیوا محبت ما سره دی نبی علیہ الصلاة والسلام په نکاح کې یوازې زه یم چې پیغله یم یوازې زه یم چې ما بل سړي په مخ باندې نظر نه دی پرېوتی نبی علیہ السلام مې بس لیدلی دی او هغه مې خاوند و نو زه څنګه سپیره خو نه شوم ځن دا خو هسې یو خبره ده ډېره زیاته پوه او هوښیاره وه په ماشوموالي نه حرکات او سکنات هغه به ډېر د هوښیارو بانیانو کله به چې ماشومانو سره لوبې کولې او نبی علیہ السلام به پرې راغلو نو دې به هغه خپلې ګوډۍ بیا پټې کړې او هغه ماشومانې چې کومې به ورسره لوبې کولې هغوی به هم پټې شوې نبی علیہ الصلاة والسلام به هغوی سره ډېر د محبت انداز وکړو چې خیر دی لوبې کوي او د دوی لبو ته به بدې نه وي د دې نه یو دا مسله معلومه شوه چې ماشومان یې وي جینکۍ نو هغوی له کور کې داسې انتظام کول غواړي چې هغوی په بهر نظر نه پرېوځي که لوبې کوي نو هغوی ته پرېښودل پکار دي بېجا سختي په کور کې پرې نه ده پکار ځکه د هغې نه ښه دا ده چې دا کور کې وي هسې نه چې چېرته بهر وځي د بهر ماحول یې خوښ شي دې وخت سره د دې خبرو ډېر ضرورت دی تر دې پورې که چېرې دا ګوډای او داسې زونه داسې بې حیا تصویرونه یې نه نو که چېرې صرف دغه شان ګوډاګۍ وي ګوډاګي نو د هغې هم اجازت شته چې وړو له هغه پرېښودی شي عایشه بیبي فرمایي چې یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام کور ته راغلو نو ما ګوډه ایښې وې نو په هغې کې یو اس و اس مې جوړ کړو د چیړو نه د کپړو نه او د هغې اس ما یو دوه وزرې جوړې کړې وې یو دوه ریښې مې ورته لګولې وې نو هغه یو طرف ته بل طرف ته وې لکه چې الوزي
نبی اسلام فرمایل داسې دی عایشې ما وی دا خو اس دی زما وی چې عجیبه اس دی دی خو وزرې دی دا اس خو وزرې نه نو ما ورته وی چې یا رسول الله ولې تاسو نه فرمایل چې سلیمان علیه السلام د اسونو به وزرې وي نبی اسلام ډېر وخاندل چې ډېر ښکلی جواب دی راکړ یعنې دومره تیز ذهن علما فرمایي د دې نه د عایشې بي هغه فطري حاضر جوابي او د مذهب متعلق دومره واقفیت د مخکینو امتونو د انبیاء علیهم السلام معلوم شو چې په دغه عمر کې ذکاوت یې ډېر زیات و فهم یې ډېر تیز و فقاحت یې ډېر زیات و د اوو اتو کالو ماشومه دومره لوی خبرې بیا دا نه چې ګینې صرف نقل کوي بیا دلیل هم پیش کوي چې دا د دې وجه داره چې دا داسې و نو د عایشې بي د ژوند متعلق نور هم ډېرې خبرې هغې کړي دي د هجرت متعلق یې ډېره عجیبه واقعات دي او نور یې ډېر ښکلې واقعات په خپل هم بیان کړي دي نور محدثینو ترې هم بیان کړي دي د هجرت باره کې فرمایي ما ډېر ځله دا واقعه بیان کړې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام مونږ کره راغلو نو د غرمې وخت و د غرمې وخت و سره غرمه وه ګرمي وه د بخاري روایت دی نبي علیه الصلاة والسلام په سر مبارک باندې څادر اچولی یعنې داسې ټوکې کړه څادر یې پې اچولی لکه چې بنده ځان یا د نور نه او یا د ګرمۍ نه او یا د چا نه پټوي شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې وجه دا وه چې یو خو ګرمي هم وه غرمه وه خو دویم نبي علیه السلام دغه وخت کې خفیه راتلو چې د ابوبکر صاحب د کور د راتلو نه زما دا کافران خبر نشي نو یې چې راغلو نو وی چې ابوبکر صاحب ډېر په ده ولاړو ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مبارک په دې وخت کې راغلی نو ما ته به مو ویلي زه به راغلی وم که نه وی زما تا سره څه سوال جواب دی وی کور کې څوک شته نو ابوبکر صاحب رضی الله عنه ورته وفرمایل چې عایشه وړه ده په دې خبرو پروا نه لري که څه د راز خبره وي ماشومه ده او اسما ډېره هوښیاره ده هغه هم لویه ده خو هوښیاره ده ورسره نو تاسو که څه خبره وي نو وکئ بالکل نو نبي اسلام فرمایل چې ما ته خو حکم د هجرت شوی دی نو ابوبکر صاحب ډېر په هیبت تپوس وکړو چې یا رسول الله په معیت او ملګرتیا کې در سره د چا حکم شوی دی د الله له طرف نه نو نبی علیه السلام وفرمایل ستا حکم راته شوی دی چې هغه ځان سره بوځه نو عایشه بي وایي ما ورته کتل چې زما پلار په ژړا شو ابوبکر صدیق رضی الله وی ژړل زه واړه وم نو زه په لومبي ځل باندې په دې خبره پوه شوم چې د خوشحالۍ ژړا هم وي خلک خو مشهوره ده چې د خوشحالۍ صرف خندا وي د خفګان ژړا وي ما ته به دغه رس پته ولګېده چې بنده له د خوشحالۍ نه هم ژړا ورځي ابوبکر صاحب نو دا په زړه کې راتلل نه چې زما متعلق به داسې کېږي او که وشو نه دا به څومره عجیبه وي نو د ډېر خوشحالۍ نه یې وژړل یو روایت کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام ما ته کله زما پلار ته ووایي چې ابوبکر زه خو رالم نو ته ویښ وې دا د غرمې وخت دی ستا د آرام وخت نه دی دې وخت کې ته وده کېږي نه ویا یا رسول الله خو چې کله نه کافران دا مسلمانان ډېر تنګوي او تاسو ورته حکم وکړه چې ټول هجرت وکړئ نو ټول تقریبا تللي دي څه لږ فقرا پاتې دي او بس یو زه پاتې وم تاسو سره مکه معظمه کې تاسو عمر صاحب ټول رخصت کړم نو ما به خیال کولو چې ما خو به څه ووایم چې زما باره کې به حکم وشي خو ما به دا وي چې داسې نه وي نبي علیه السلام چېرته څه خبر راوړي او دا به ښه نه وي چې زه وده یم یا زه آرام کوم یا زه د کور کې غافله ناست یم
یا رسول الله چې د کله نه هجرت شروع شوی دی نو نه زما د شپې خوب شته او نه زما د ورځې خوب شته او دقه شان ویښ یم په ما باندې دا خبره داسې ده چې وایم کله به داسې خبره راځي نن چې تاسو راغلی نو زه لکه چې ستاسو په انتظار کې وم دومره اوږد انتظار یې کړم ډېره عالمه وه حضرت عایشه رضی الله عنها فصیحه وه فاضله وه د عربو واقعات به ورته ډېر زیات معلوم اشعار ورته ډېر معلوم وو ډېر لوی شان او لوی فضیلت ډېر فضایل دي لوی فضیلت دا دی چې الله رب العزت د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د پاکوالي او د صفایۍ په بدل کې قرآن مجید نازل کړو د هغې باندې قرآن مجید نازل کړو فرمایي وایي چې ما ویږنې نبی علیه السلام ته به الله تعالی وحی خفي وکړي په زړه کې به ورته واچوي یا به خوب ووي نبی علیه السلام چې عایشه پاکه ده دې ته مې خیال نه ته چې زما باره کې به قرآن نازلېږي دا اړو زما خیال کې نه راتله قرآن زما باره کې نازل شو او طیبه ورته الله ویلی دي الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات نو د عایشې بي د وجې نه د دنیا ټولې پاکې بیبیانې الله رب العزت ستایلې چې د پاکو سړو به پاکې ښځې وي د پاکو ښځو به پاک سړي وي د پلیتو به پلیت وي چې څوک څنګه وي هغه شان به وي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات بهرحال څه مناقب نور هم دي هغه بیا انشاءالله بل درس کې بیان کو وفات یې کله شوی دی نو یا وایي 57 هجري کې یا 58 هجري کې د هجرت 55 یا 58 کاله شوی لکه اوس 1441 دی او هغه په 58 هجري کې وفات شوی ده نو په رمضان شریف کې وفات شوی ده 18 رمضان شریف وصیت یې کړی ما په جنت البقیع کې دفن کړئ نو وصیت کولی شي بنده چې ما دې دفن کړي بعضې فقها وایي چې وصیت نه وي پکار که بنده په خپل ځای وي ووایي چې دې ځای کې مړ شم دې ځای به مې ښخوئ دې ځای مړ شم دې ځای به مې ښخوئ شیخ صاحب رحمت الله علیه زموږ ما ته یو ځل ووایي ډېر مخکې لا 2 کاله مخکې څه خبره راغله د مقبرینو زمونږ د مشر شیخ صاحب کورواله چې وفات شو نه چې زه رالم ما ته یې وي کوم ځای ښخه کړه نو ما ویې چې دې ځای کې ویې ګورې زما ځای ما هله پرېږدئ ورور سره ما به هلته کې ښخوئ هغه سره خوا کې نو ما یې ښه بس زه غلی شوم هغه خو مې څه ونه وي بیا یې یو ځل ما ته ووایي چې دغه شان ما به هلته کې دفن کوئ بیا د هغې د وفات نه وروسته د کلي څو خلک راغلل هغه یې وایي چې دلته جنازګاه سره خوا کې به یو ځای مقرر کړو نو هغلته به یې ښخ کړو زه خلکو ته به ومسانې د کلي خلک به ومسانه فاتحه ویلی شي دعا به کوي نو ما ویل چې ډېره ښه ده ستاسو خبره په ګل بدله خو دا ده چې د هغې وصیت دا و چې ما به ورور سره ښخوئ نو عایشې بي هم دا وصیت کړی دی چې ما به جنت البقیع کې ښخوئ فرمایلی وی ما ځان له ځای ملستی و ما وی چې زه به د نبي علیه السلام او د ابوبکر صدیق صاحب سره جوخته یم بیا وی عمر صاحب د کله چې ولګېدو په هغه جومات کې د مسجد نبوي شریف په نیزو باندې هغې ظالم په خنجر ووهو ابو لولو فیروز نو عمر صاحب رضی الله عنه په هغه بیمارۍ کې الله تعالی یو څو ورځې ژوند چې وله ورکړو نو یو یې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته ووایي ویې فرمایل چې عبدالله ورشه او حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته او هغې ته ووایه چې عمر وایي چې ما له په خپله کوټه کې د نبي علیه السلام سره او د خپل ملګري ابوبکر صدیق سره خوا کې ځای راکړې نو هغه لاړو پردې شاته یې مور بي بي ته اجازت یې ترېنه واخیسته بیا ورته اطلاع ورکړه
خدای ورته ووایي ګوره امیر المؤمنین ونه وایه، چېرته دا ونه وایه چې امیر المؤمنین دا وایي. بلکې بل څه لقب هم را مراکو، بس صرف دومره ورته ووایه چې د الله یو بنده عمر بن الخطاب هغه ځان له دلته کې اجازت غواړي د خپل خوږ محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره او د خپل ملګري ابوبکر صدیق سره ولا د دواړو ملګرو سره او یارانو سره ولا ځای ورکړي. عایشې وژړل او وی فرمایل چې عمر ډېر لوی فراست دی، کوم ځای ته یې خیال لرل، دا خو ما ځان له پرېښودی، خو زه یاره بس عمر له ځان باندې ترجیح ورکوم، د عمر مرتبه لویه ده. بیا عبدالله ابن عمر صاحب ته حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې عبدالله کله وفات شم نو بیا به دوباره اجازت غواړي. او حجرې مبارکې سره به د نبي علیه السلام روضې مبارکې سره به کټ کېږدی، نو ور به شي دوباره به اجازت وغواړي. بس چې کټ کېښودی شو نو بیا عبدالله ابن عمر صاحب لاړ مور بي بي اکه خبره یاده وه، وی عمر زوی د خطاب اجازت غواړي. عایشې په ژړا کې وی او اجازت یې ورته رادېړي، بس بیا یې راوړو هلته کې دفن. نو عایشه بي بیا په جنت البقیع کې دفن ده. چا یې جنازه کړې ده؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې جنازه کړې ده، حضرت ابو هریره رضی الله عنه. او دا د الله شان ده چې ابو هریره صاحب په احادیثو نقل کولو کې لومبنی نمبر دی او عایشه بي ورپسې په دویم نمبر ده. ما تاسو ته مخکې وویلو 5 کسانو وایي قبر ته کوزه کړې ده. یو عبدالله ابن زبیر او بل عروه ابن زبیر، بل قاسم بن محمد بن ابي بکر بن عبدالله بن محمد، بل عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي بکر. 2 خریونو او 3 ورویرونو، عبدالله ابن زبیر او عروه ابن زبیر خریونو، قاسم عبدالله بن محمد عبدالله بن عبدالرحمن، دا 3 چې ونو دا ورویرونو، 2 خریونو 3 ورویرونو قبر ته کوزه کړې ده. ډېره زیاته جري او بهادره بیبي وه. خپله یو روایت کوي نبي علیه الصلاة والسلام د خپل منقبت باره کې وایي چې نبي علیه السلام فرمایل چې عایشې حضرت جبریل دا دی شته، حضرت جبریل ما خوا کې دی، تا ته سلام وایي. چې دا یې ووایي نو حضرت عایشې بي وفرمایل وی ما عرض وکړو وعلیه السلام ورحمت الله، په هغه دې هم زما سلام وي او رحمت دی د الله. ما طالبانو ته وی ګورئ عایشې بي دا ونه وی چې یا جبریل علیک السلام، ولې نه لیده که نه؟ حضرت عایشې بي خو جبریل علیه السلام نه لیده، ان ورته وی هغه ته سلام وایه زما سلام دی وی ځکه ته وینې او زه یې نه وینم. بیا یې وفرمایلم چې یا رسول الله ځکه داسې وام چې ته یې وینې او موږ یې خو نه وینو. بخاري شریف روایت دی، مسلم شریف روایت دی. عایشه بي فرمایي چې نبي علیه السلام ما ته وفرمایل چې 3 شپې خوب کې ما ته الله تعالی ته د حضرت جبریل په ذریعه وښولې، ما له به یې ستا تصویر راوړو او په څه کې به ستا تصویر؟ د ریخمو په یو ښایسته ښکلې کپړه باندې به ستا تصویر جوړو او ما ته به خوب کې وویلی شو چې دا ستا بیبي ده. ما به کپړې نه چې کله نوره بله کپړه لر کړه هغې پاسه به ښکلې ریخمو کپړه اچېدلې وه بله، نو د هغې لاندې به ستا تصویر و. نو زه به پوه شم، زه بیا پوه شوم چې دا د الله د طرف نه ده او الله به دا خبره پوره کړي. بیا چې رشته وشوه نو بیا یې ورته دا ووایي.
حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په سړو کې د ټولو خلکو نه د لوی مرتبه خاوند او درجه د کمال ته چې څوک رسېدلی دي انو هغه ابوبکر صدیق دی. نور هم رسېدلی دي خو ابوبکر صدیق هم دی. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایل چې په سړو کې ډېر خلک درجې د کمال ته رسېدلی دي او زما امت کې ابوبکر صدیق. او یو روایت کې راځي چې سړو کې خو ډېر سړي مرتبې د کمال ته رسېدلي لکه انبیا علیهم السلام، صحابه کرام، شهدا، اولیاء الله، صالحین، خو په ښځو کې کمې رسېدلي دي درجې د کمال ته. نو نبی علیه السلام فرمایل خو په ښځو کې صرف او صرف مریم بنت عمران، آسیه چې د فرعون په نکاح کې وه بیبي وه او مسلمانه وه او په حضرت موسی علیه السلام ایمان راوړی، قرآن کې ذکر دی. او زما عایشه، دا درې زنانه دي، مریم، آسیه او عایشه. د دوی په ټولو ښځو باندې ډېر لوی فضیلت دی. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایل چې د عایشې په ټولو ښځو باندې دومره فضیلت دی لکه د ماتې ډوډۍ چې په نورو سالنو باندې او په نورو ډوډو باندې وي. ډوډۍ ډېر قسمه دي، وریجې خوراک ډوډۍ کې راځي، ډوډۍ په خپله هم ډوډۍ ده، شوروا هم سالن وایي، روټۍ راوړو خوراک دی. دا ټول خوراکونه دي، خو ټولو نه اعلی خوراک په خوراکونو کې سرید دی، ماته ډوډۍ. نو چې څنګه په خوراکونو کې ډېر اعلی خوراک هغه سرید دی، ماته ډوډۍ ده، چوري، نو دقه شان په ښځو کې د ټولو نه اعلی مرتبه هغه د عایشې ده رضی الله عنها. طالبانو ته دا اکثر وایم د دې وجه څه ده چې نبي علیه السلام د عایشې بي د سرید سره تشبیه ورکړه. نو یو خو دا چې نبي علیه السلام به سرید خپله خوښ او عایشه هم په خپله خوښه وه، یو فضیلت. دویم فضیلت دا چې نوره ډوډۍ به نوړی پورې کې انه خورې به، او ما ته ډوډۍ هغه پورې شوې نوړی صرف راخلی به. نو نورې بیبیانو کې څه خوبی وي او څه خامۍ وي، عایشې بیبي کې ټولې خوبی وي، لکه د سرید په شان پکې ټولې خوبی وي. بله ډوډۍ کلکه راشي، وچه راشي، سرید کې هر څه برابري. بله ډوډۍ چې دی نو چې هغه کوم د هغه کې پورې کې نه سالن کې، نو هغه د هغې خوند راوړي. او سرید چې دی نو هغه د ټول خوراک نه د غوښې پورې هغه خوند راواخلي. نو نورې بیبیانې هغه چې وي، نورې بیبیانې نو هغه یې د خپل خاوند لپاره په یو مقصد باندې ښې وي. او عایشه بیبي نبي علیه الصلاة والسلام سره دومره زیاته مخلصه او بیبي وه چې نورې بیبیانې هم ټولې مخلصې وي، خو د عایشې بیبي شان دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام ته پوره ژوند ورکړه او ټول محبت یې نبي علیه السلام له ورکړه. بله دا چې سرید ډوډۍ چې ده سرید، نو دا ماته ډوډۍ خو دا خو چا خوړلې نه که نه، بس دقه شان پرته یي، ځکه چې خوړلې شوې نو بیا خو به ونه. نو عایشه بیبي هم په ټولو بیبیانو کې، ټولو بیبیانو چې دي نو هغه نور خاوندان لیدلي، عایشې بیبي نور څوک نه لیدلي. لکه څنګه چې سرید ډوډۍ د بل چا په خوراک کې نه راغلي چې بندلی څوک سرید کې ورته یې کېږدي، نو دغه شان عایشه بیبي هم د چا په نکاح کې نوره نه راغلي. یا دا چې سرید ډوډۍ چې دی نو هغه پسته وي، او د عایشې بیبي خوی هم ډېر زیات نرم او پوسو. بله دا چې د سرید ډوډۍ بنده اسانه خوړی شي، بوډاګانو نه بوډاګان واخله نو هم خوړی شي، ډېره زره شي، ختم شي بالکل. بعضې خلک چې ډېر ښه سرید کوي نو هغوی بالکل داسې کي چې بنده په ګوتو کې بیا نه راځي، په چمچ به یې خوري. نو د عایشې بیبي مثال دقه شانو، عایشه بیبي هم په خوی خصلت باندې داسې خوږه او نرم خوی واله وه چې هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته د ټولو بیبیانو نه، د ټولو خلکو نه محبوب وه.
عایشې بي یو روایت دی وایي خلکو به هدیې راړي تحایف به یې راړل پیشکول به او خلکو به عایشې بي له هغه راړل نو چې کله به نبي علیه السلام له هدیه چا راړه تحفه نو هغه به هم شمېرلې را دي چې کله د عایشې بي نمبر یې د نبي علیه السلام ورسره په کور کې نو په هغه وخت کې به موږ ورسره هغه هدیه به ورله ولېږو نو نبي علیه السلام به خوشحاله شي نو عایشه بي ورسره هم خوشحاله شي نبي علیه السلام بیبیانو کې یو دوه قسمه زنانه یو طرف ته به د څه بیبیانو خبرې وي خپله کې او بل طرف ته دواړو به یو بل سره محبت ډېر خو داسې یو شوي وي د کورونو کې داسې وي د چا د دغه کې بنو کې خو داسې نه خیر اوس خو د یونو کې داسې وي دا دوه ورونو درې ورونو د دوی بیبیانې چې وي نو هغه یو بل کې یو بل سره د چا محبت د چا خپل د راز خبرې یو سره یي بل سره نه نو دی کې هم دوه ټولګي نو د عایشې بي ټولګي کې چې وا چې د راز خبرې به خپله کې کولې نو عایشه وه او حفصه بیبي وه صفیه وه او سودا بیبي وه او په بل ټولګي کې به ام سلمه وه او نورې بیبیانې وې نو یو ځل دغه بل ټولګي والا سره چا خبره وکړه چې نبي علیه السلام سره عرض ورته نو تپوس ته وکړئ عرض ورته وکړئ چې د عایشې بي په دې نمبر کې ولې دی له هدیې راړي اسلام فرمایل چې تاسو دې خبرو کې ګوتې مه وهئ ما له تکلیف د عایشې په باره کې مه راکوئ ما ته د عایشې په باره کې تکلیف مه راکوئ بس دغه خبره په خپل ځای باندې پرېږدئ فرمایي چې خورایې دی چې ما یو بنده داسې نه ولیدلی چې د قرآن مجید په حلال و حرامو په فرایضو باندې په شعر باندې د نورو کتابونو په طب باندې په عربو کې د ټولو تاریخ نه واقف شخصیت ما د حضرت عایشې یعنې وي زما د ماسي عمره ما بل څوک نه دی لیدلی حضرت مسروق ډېر زیات خاص شاګرد و هغه به هم دا وي حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه فرمایي قسم به خوړو چې ما داسې خطیب نه دی لیدلی چې په فصاحت او بلاعت او فطانت او ذهانت کې او په حاضر جوابای کې د حضرت عایشې مرتبې ته ورسي عطا بن ابي رباح هغه به فرمایل چې دومره لویه فقیهه وه چې خلکو به خپله هغې له تلل لوی لوی فقهاو د هغې رایې به یې معلوموله دا یو فضیلت یې واورئ چې فرمایي چې ما ته الله تعالی په لسو خبرو کې د نورو بیبیانو نه فضیلت سیوا راکړی دی څه دی نو عایشه بي فرمایي یو دا لکه ما تاسو ته څه وویم چې یوازې زه یم چې د نبي علیه السلام په نکاح کې راغلی یم او د بل چا بل خاوند مخ مې نه دی لیدلی نورې ټول یا کونډې وي او یا چې وینو هغه یې د بل په نکاح کې راغلي وي بیا وروستو د نبي علیه السلام په نکاح کې راغلي او صرف زه یم چې نبي علیه السلام ته په خوب کې راغلی یم د نکاح نه مخکې او یوازې زه یم چې نبي علیه السلام باندې به وحی راتله نو چې زه به ما سره به نمبر وکړه د نبي علیه السلام نو په هغې کې به پې وحی راتله وی دا بل چاته دا سعادت نور بیبیان ته یعنی زما په نمبر کې به په نبي علیه السلام وحی راتله او د ټولو نه سیوا نبي علیه السلام ته زه محبوب وم او زه د هغه سړي لور یم چې نبي علیه السلام ته د ټولو سړو نه سیوا محبوب و چې ابوبکر صدیق و ما ته دا شرف هم حاصل دی چې زما مور او زما پلار هغه دواړه مهاجر دي دا هم ډېره عجیبه خبره ده زما مور او پلار دواړه مهاجر دي یعنی دواړه مسلمانان هم دي او مهاجر هم دي نورو بیبیانو کې به داسې نو اکثر به داسې وه چې هغوی به پخوا مړو او د ابوبکر صاحب خاندان ټول د نبي علیه السلام په حیات طیبه کې مسلمانان دا واحد صحابي دی
ځکه په دې وجه چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والد محترم د حضرت عایشې بن نیکه ابو قحافه مسلمان شو، نو د بخاري روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له راوستو ګیره مبارکه ته چې ولو کتل بیا مسلمان شو، نو دوره سپینه وه د ابو قحافه ګیره چې تکه سپینه وه. نو ابوبکر صاحب راغی نبی علیه السلام سره خپل پلار کینو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار مسلمانېږي او مسلمان شوی دی، تا له مې راوسته ستا په مخ کې به ومهه کلمه ووایي. نبی علیه السلام مسکی شوی ابوبکر نن خو به ته ډېر خوشحاله یو خو دې پلار دی نو هغه مسلمانېږي، دویم په ټول خاندان کې صرف ستا دا پلار پاتې و چې دی نو مسلمان شوی، نو ته خو به نن ډېر خوشحاله. الله اکبر. خو د نبی علیه السلام سره د ابوبکر صدیق دومره مینه وه چې دا خپل ځان تېرو وی نه یا رسول الله قسم دی که دومره خوشحاله یم، زه به په هغه زیات خوشحاله وم چې ستا تره په تا ایمان راوړو. زما هغې سره ډېره سودا وه، ما وی چې ستا تره په تا ایمان راړي ابو طالب، یعنې د دې خپل پلار په دې اسلام راوړو د دې نه سوا به ستا په تره په ایمان راوړو باندې زه خوشحاله وم، یعنې دومره زما خواهش و. سوچ وکړئ دا محبت څوک تقسیمولی شي، د خپل پلار مینه ورکول چې نبی علیه السلام په څه خوشحالېږي زه هم چې هغه شي. ځکه زما د پلار په اسلام باندې خو به ته هم خوشحاله شي بل به هم خوشحاله شي، خو په هغې باندې به یا رسول الله ته خوشحالېدې نو زه په هغه څه خوشحالېږم چې ته پرې خوشحالېږې. بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې دې پلار له دې ګیرې له رنګ ورکړئ، دی خو ډېره سپینه ګیره ده بک وایي. او بیا یې وفرمایل چې ستا د دې پلار ګیره خو داسې ده لکه د سوغامې د بوټي په شان. سوغامه د میرو کې دا سپین بوټی چې وي خپله را زرغون شي او تک سپین وي، چې باد پرې راشي یو له بنده لخته راوبغئ نو هغه ترمې ترمې شي ختم شي، په دې پټو کې وي په دې صحرا کې وي، څه ګل نه دی خو بس داسې ګل غوندې شي سپین، او فی الحال هغه هوا یې ځان سره ختم کړي نو د هغې په شان سپین دی. یا پنبه چې څنګه وي نو بیا یې ورله وي دې له یا زیړ رنګ ورکوي یا سور رنګ ورکوي. دا مې دې پورې ووی چې زما وی پلار او زما مور دواړه مهاجرو. او بل فضیلت مې شپږم دا دی چې کله په ما تهمت ولګېد نو الله زما په برات کې قرآن مجید نازل کړ. ما ویږل نبی علیه السلام باندې به په زړه باندې یا په خوب کې وحی راشي ما تاسو ته ووایي، خو قرآن مجید هغه نازل شو. او اخر کې الله فرمایي اولئک لهم مغفرة ورزق کریم. دغه خلق یې لکه د عایشې وي مغفرت دی ورله او رزق خو دی ورله د الله له طرف نه وعده ورسره شوې ده. وی بل فضیلت زما دا دی عایشې وي فرمایل چې نبی علیه السلام د خپل ژوند اخیرنۍ ټوله هفته هغه زما په کور کې تېره کړې ده، ټوله هفته یې زما په کور کې تېره کړې ده. او بل فضیلت وی دا دی چې اخیری رز باندې د نبی علیه السلام زما په کور کې او زما په غیږ کې د نبی علیه السلام سر مبارک. او د ټولو نه بل لوی فضیلت دا دی چې د نبی علیه السلام ګېډې مبارکې ته په اخیري وخت کې اخیرنی چې کوم شی تللی دی نو هغه زما لاړې تللی دي. او هغه داسې چې عبدالرحمن زما ورور زمون کور ته راغی او نبی علیه السلام په حالت زنکدن نه لږ وړاندې داسې حالت و چې هغه د وفات ته قریب نو خبرې بس کړې وي نبی علیه السلام. نو عبدالرحمن صاحب مسواک کول او زما کور ته رادننه شو. نو چې عبدالرحمن صاحب ته نبی علیه السلام وکتل نو دوه درې پیرې هغه ته وکتل او مسواک ته یې وکتل. نو ما وی یا رسول الله تاسو مسواک غواړئ؟ نو سر یې وخوځو. نو ما د هغه نه مسواک واخیستو، ما هغه په خپله خوله کې ووهه پوس مې کړو، نو اخرنۍ لړې ورسره زما یو شوې. بیا مې هغه پوس مسواک د نبي علیه السلام په مبارکو غاښونو باندې په خپله باندې ووهه. نبي علیه السلام بیا دم نو. بل فضیلت ورته دا هم حاصل دی چې نبي علیه السلام اخر وخت کې په ځان دا تلاوت د اخرنو صورتونو نشو کولی نو ما وکړو. نو د نبی علیه السلام لاس مې راواغستل، په هغې مې چف کړل، بیا مې د نبی علیه السلام لاس په خپلو لاسو ونیسل او د نبی علیه السلام په وجود مې د نبی علیه السلام لاس راښ کړل. ما وی ځکه برکت د نبی علیه السلام د لاسو ډېر زیات دی. او زما په غېږ کې زما سینې سره نبی علیه السلام سر لګولی چې روح مبارک پرواز وکړو. وی بل اخیرنی فضیلت زما دا دی
چې د نبی علیه السلام تر قیامته پورې د آرام ځای هغه زما کوټه ده. نبی علیه السلام د عایشې بي په کوټه کې دی اوس هم، او د قیامت پر ورځ به هم نبی علیه السلام زما د کوټې او زما د کمرې نه زما د حجرې نه پاسي. ډېر لوی مقام دی د حضرت ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها. څه بعضې فقهي مسایل دي هغه به بیا چېرته انشاءالله که مقرره ده هغه به نور کتابونو مغه راغستي دي، ما وخت په وخت باندې طلباو ته ویلي هم دي. بهرحال دا حدیث د هغې نه روایت دی، سبب انشاءالله صحیح سو. الحمدلله.